وي د دنیا په عہدو باندې هغه ناس وي نو هغه ته دوره فضیلت نه دی میلاو شوی په اعتبار د هغه انسان سره د کم انسان تعلق چې د قرآن سره راغلی دی او دا قرآن د دې انسان د زړه نه څوک وباسلی نشي چې کله یو انسان ته د الله کلام نصیب شو د دنیا د تعلیم په اعتبار سره چې انسان یو ډیګري حاصلي او دغه ډیګرۍ په منځ کې ورله مرګ راشي یا دی چې دی نو د هغې تعلیم نه بس کې نو دته ډیګري نه میلاویږي خو قرآن داسې کلام دی چې کله انسان دا شروع کی نو د شروع نه والا که دله په دغه کې مرګ راغی نو هم دته دغه ډیګري الله رب العزت ورکوي داسې عجیبه کلام دی داسې ناشنا کلام دی نو د دې سره هغه خپل تعلق هغه خپل نسبت پیدا کول پکار دی او دا انسان ډیر ښایسته کوي دا کلام چې چا زده کړی دی هغه انسان ته الله رب العزت یو نور نصیب کوي الله رب العزت ته مونږ او تاسو ته نصیب کړي نو عزتمندو د قرآن سره خپل تعلق ساتل پکار دی دغه شانتي دا روژه به د قیامت په ورځ باندې راپاسي او خپل رب ته به وایي ربه دا انسان ما په دنیا کې د خوراک نه منع کړی و د څښاک نه مې منع کړی و د فضول خبرو نه مې منع کړی و غلط نظر به یې نه استعمالو غلطې خبرې به یې نه اورېدې غلطه وینا به یې نه کوله او د خپل جسم به هم خیال ساتو هغه به د الله رب العزت په نافرمانو کې نه استعمالو اودس به یې کو خولې ته به یې اوبه واچولې غسل به یې کو خولې ته به یې اوبه واچولې خو تېرولې به یې نه هغه اوبه به یې واپس راتوکړې کریمه ربه زما دا سپارش قبول کا نو چې یو د رمضان المبارک بهترین او برکتونو والا میاشت او بیا دا روژه او قرآن د الله رب العزت په دلبار کې ودرېږي او خپل رب ته سوال کوي چې کریمه ربه دې انسان ته مغفرت نصیب کا نو چا چې په صحیح طریقه باندې روژې نیولې دي چا چې په صحیح طریقه د الله رب العزت د کلام سره نسبت پیدا کړی دی هغه انسان ته به خوشخبري هغه انسان ته به زیری الله به ورته وایي انسانه دنیا کې دې سختې تېرې کړي دي اوس تر باندې راحت راغی زه جنت ته خو دنیا کې په ځان باندې لږه ډېره سخته تېرول غواړي دنیا کې د الله د احکاماتو خیال ساتل پکار دي دنیا کې د نبی علیه السلام د سنتو اهتمام پکار دی نو کله چې انسان د دې خبرو خیال ساتي او د قرآن سره خپل نسبت ساتي نو د دې قرآن چې کم نور دی د دې قرآن چې کم برکت دی الله رب العزت دغه انسان ته نصیب کوي